اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله د کعبې شریفې د جوړولو په وخت کې چې د خلکو په مابین کې جګړه سره رااله او د محمد رسول الله په فیصله باندې د قریشو ټول سرداران د په خبره باندې متفق سو او د خپل حاکم جوړ د کعبې شریفې جوړ څه وخت سوی دی او تر اوسه پورې چې آدم علیه السلام پیدا سوی بیا تر اوسه پورې کعبه شریفه څو وارې جوړه سوې ده نو د کعبې شریفې چې کوم تعمیر سوی دی په دا ټوله زمانه کې له آدمه څخه بیا تر دې دمه پورې دا 15 وارې سوی دی اول وارې چې الله تعالی کله آدم علیه السلام پیدا کو جبرائیل ته امر وکړو چې آدم علیه السلام ته وایي چې پر دې ځای باندې خونه جوړه کړه یو کور پر دې ځای باندې جوړ کړه جبرائیل پیغام آدم ته راوړي آدم علیه السلام کار شروع کړو چې کله کعبه شریفه مکمله سوله بیا جبرائیل علیه السلام راځي د الله تعالی له جانب څخه پیغام راوړي چې آدم علیه السلام ته ووایه چې دغه زما اول کور دی او په انسانانو کې اول کس ته چې پر دې کعبه باندې طواف کوي پر دې کعبه باندې طواف شروع کړ نو آدم علیه السلام چې کله کعبه جوړه کړه او د جبرائیل دا حکم یې واورېدی فوراً طواف باندې شروع د الله اول کور په انسانانو کې اول کس آدم علیه السلام جوړې ده کړی دی